ډېر بد حال و ټول په یو ځای لتې ټکولې که نه که واقعه راغلې دلته کې پریپی کې شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. زه له نوخر پیرپیي کلي کې ولاړ یم. دلته یو افسوسناکه واقعه مخې له راغلې ده د ځناورو د حوالې سره کوم چې شپږ اتلس ځناور مړه شوي دي. د څه د وجې نه د هغې باره کې انورزمان له ولاړ دی را سره د هغې ځناورو خو یا د دې وي چې دا ټول ځناور د کښت مشت دي د دوی روزګار پرې روان وي. نو دې حوالې سره زموږ ډي سي صاحب نه اے سي صاحب نه او متعلقه یونیونو نه د هغوی نه التجا ده چې دوی سره دې پوره مرسته وشي او د دې پته ولګي دا ولې. السلام علیکم لاله. وعلیکم السلام. خیر دی جی. لاله دا څه واقعه وه؟ دا ونډه واچوله ماسخوتن کې او یو لږې وخوړه ډېره یې پرېښوه نو بس بیا پې غوټه راغله لتې ټکولې مونږ لالولې تصویران هغه ټایم کې ویښ کې وې نو بیا به دې کې تاسو سره سم یاره که په مونږ کوم قیامت غوندې راغلی نو تصویر ته نه سمېږو چاړله مو ځان سموله څه جی ډېر بد حال و ټول په یو ځای لتې ټکولې که نه نو مونږ خو بس لالول کول بل وس مو ونه لاله ټولې بلار وې دا بلار وې هغه ماشومان بچي نه ماشومان غټو سقی وې پکې سخوندرې وې هغه هم دې خوړ کې موږ به ولیدل چې پکې مړه پراته هغه هم ټول سپو مو ځغلوله او لاله دا څو څاروي دغه شوي دا نهه څاروي مړه شوي دي زموږ دا چیرمن صاحب د دې حوالې سره دلته ولاړ دی. چیرمن صاحب السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني صاحب لومړی خو موږ ستا شکریا ادا کوو. دا افسوسناکه واقعه راغلې دلته کې پریپی کې او انورزمان محمدي الله پاک دې په دوی باندې رحم و کرم وکړي. دا څاروي چې کوم دغه شو مړه شو پکې بس دا اوس د یا د ونډې دغه دی یا د هر څه د وجې شوی دی. مونږ لایف سټاک والا له دغه کوو چې لایف سټاک والا دی مونږ رابطه وکړه یو سرکاري سړي سره ایبي تاسو به لایف سټاک والا راغوستو نه خو یو بجه به لایف سټاک والا به یو بجه مونږ چېرته نه راغوسته او دی له خو پته هم نه وه نو مونږ بیا سارې راغو دی ته مونږ سار خبر شو دی وی چې لایف سټاک والا راغلی و دی ورسره تصویرونه ویښ نه خو دی بس چاړه به لتې ټکولې او دا اوس دا پنځه شپږ څاروي پکې بس هم دا یو غوا هغه د پرته ده ډاکټرانو ورته راغلي دي بس دعا کوو چې دا هم بچ شي که نه د هغې هم حالات ګډوډ دي. مونږ د ډي سي صاحب نه التجا کوو چې یاره دی سره پوره مرسته وشي ځکه چې دا میخې خو هم سبا د بلار بې میخې دی دا خو هم د لکونو روپو دي که نه ټولې د کشمش میخې دي دونه سرویس څوک ساتلی چېرته شي دونه غټه بس هغه دی حلالې کې او دلته خو بس دلته نه یې لرې کړي دي د هغې څه تصویرونه مسویرونه شته دی به مونږ یې سره ټچ کړو درخواست به ډي سي صاحب ته ورکړو او چې دی سره پکې پوره مالي مدد وشي. شکریه. زموږ هم ډي سي صاحب نه التجا ده چې کوم چیرمن صاحب خبرې وکړي چې انورزمان لري دی دا سانحه پرې راغلې ده د کښت څاروي دي نو چې دی پوره مرسته کوي. ټولو دعاګانو کې میسر ساتئ د الله په امان.